د لوی او مهربانه څښتن تعالی په نامه د جوزا یا برګوري 9مه نیټه د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د یو شمېر لیکوالو فرهنګپالو لخوا په دې نامه ونومول شوه. اوس هر کال دا ورځ نمانځل کیږي. دا په حقیقت کې د محرومیت او محکومیت یوه ورځ ده. کنه هره ورځ د ژبې ورځ ده، خو دا چې دا ژبه محرومه ده، محکومه ده، مظلومه ده، نو ځکه په د کال په 365 ورځو کې ورته یو ورځ د یادونې په توګه مختص شوې. نو دا بیا داسې محرومیت دی چې د نورو محرومیتونو نه فرق کوي. نورو ځایو کې که څوک اقتصادي، سیاسي، مذهبي، قومي یا اقتصادي محرومیتونه منعکس کړي، نو بیا د بیلابیلو چارواکو یا اړوندو اشخاصو لخوا ورته رسیدنه کیږي. هغه مشکل چې دا تر یو حده رفع کیږي. خو دلته بیا دا محرومیت داسې ده چې څومره چې د محرومیت او محکومیت یادونه کوي، لا هم تر فشار لاندې راځي. د نشنلیست، فاشیست، د متعصب په دې نومونو باندې تورن کیږي. نو د دې لپاره اوس یو عملي ګام پکار دی که چیرې د خپلې ژبې یادونه یا نمانځنه یا پالنه دا جرم وي، نو بیا په دنیا کې هر انسان مجرم دی غیر له پښتنو نه چې دی دا کار نه کوي. او حتی حیوانات او مرغان او ټول ژوي چې د خبرو په خپله ژبه باندې د خبرو توان لري، هغه ټول په دې جرم کې شامل دي غیر له پښتنو نه. له بده مرغه چې یو رواني فشار دی، یو تهمت دی، یو تور دی چې په زرګونو کاله کېږي چې په پښتنو باندې پورې شوی، معنا که په خپله ژبه باندې خبرې وکړي نو دا د کفر دایرې ته ور داخل شو. هم د بیلابیلو افراطي مذهبینو لخوا دا ټاپې پورې کېږي او دوی په اصطلاح د دوزخ ژبه معرفي کړې، او هم دلته په دنیا کې چې کوم دوزخیان دي د هغوی لخوا تر سخت تهدید لاندې ده. نو اوس یو عملي ګام کار په کار دی. په ګیلو، ناندریو او مایوسیو په دې باندې موږ کومې نتیجې ته نه رسېږو. نو زه خو فکر کوم چې تر ټولو نه غټ افتخار دا ده چې سړی خپل اولادونو سره په خپله ژبه خبرې وکړي. ما داسې خلک هم لیدلي دي چې یو چا له خپلو ماشومانو سره په خپله ژبه خبرې کولې، نو یو بل ښاغلی چې ځان د ملي وحدت د تکلفي ملي وحدت پلوی ګڼي، نو هغه ورته راغی، ورته ویلې چې وروره د تعصب ته لمن مه وهه، د ماشومانو سره که په بله ژبه خبرې وکړي چې بیا خلک درته نشنلیست او فاشیست ونه وایي. یعنې هغوی د نشنلیزم او د فاشیزم څخه تعبیر دا دی چې یو څوک به له ژبې څخه محروم شي. هغه هم د همدې ژبې خاوند خو یو مضر میکروب په ذهن کې ورننوتی، نو بالاخره دغسې ذهنیت په ټولنه کې عام شوی چې معنا څوک په خپله ژبه باندې خبرې وکړي هغه به نشنلیست وي، هغه فاشیست وي. زه بیا دا خبره کوم که چېرې معیار دی په خپله ژبه کې خبرې کول، نو لوی څښتن تعالی 1,40,000 پیغمبران را لېږلي، هر قوم ته په خپله ژبه را لېږلی. پیغمبر د قوم معلم دی او په دې خاطر چې خپل قوم خپله پوه کړي، نو د مغه په قوم په ژبه پیغمبر ورته را لېږلی. نو دوی دغه ډول متعصبین چې دي د خدای له خلقت څخه، د خدای له فطرت څخه، د خدای له پنځونې څخه هم منکر دي. هغه څه چې خدای پاک بشر ته ورکړي د حق ورکړی دی، غواړي چې پښتانه له هغه طبیعي او خدایي حق څخه هم محروم کړي، او دا د بیلابیلو ټاپو له لارې په ډېرې خواشینۍ سره به وایي چې یو شمېر خلک دې ټاپو ته تسلیم شوي او خپل کار یې پرېښی. نو په دې نامه چې یو تکلفي تصنعي د ملي وحدت په نامه یو ژبه قرباني شي، په داسې حال کې چې ملي وحدت د ژبې په بډاینه او ښېرازۍ باندې پیاوړی کېږي، نه دا چې محرومیت رامنځته شي. محرومیت چې رامنځته شي هغه سره عقده رامنځته کېږي، عقده بیا وروسته په کینه باندې بدلېږي، کینه بیا وروسته وسلې ته سړی مجبورېږي، او جګړه چې ونښلي بیا ټولو طرفین ته زیان دی. نو زه په دغه ورځ په مناسبت باندې په ټولو پښتنو باندې هغه چې شعوري دي او دې کار ته د خلکو ټاپو ته وږ نه دی ایښی او په خلاصه غاړه په هس سر باندې تر دې دمه پورې دې مبارزې دوام ورکوي. هغوی ته کور ودانۍ وایم، مړغوږو، خړغوږو، مړخولو او مضر احتیاطکارو، رسچارو، ځانساتو، محافظه‌کارو، بې ضمیرو، له خپل قوم مناسب او سلسلې نه لرو، هغوی ته دا پیغام ورکوو چې که په بې غیرتۍ، په بې تفاوتۍ، په سرټیټۍ کېدلی، نو دغه 0 کلو کې به تاسې د بې تفاوتۍ او د سرټیټۍ له وجې مخالفینو دې ژبې سره غرض نه لرلی،
وایي تاسې له غوړمالۍ، تاسې له سټیټۍ، تاسې له کمزورۍ سره سره له ډار، له ویرې، له ترس، له دې سره سره بیا هم هغوی ستاسو خیال ونه کړ او بیا هم هغوی په دې ژبه باندې یرغل کوي، لګیا دي دې ژبې هغه حق او حقوق چې دي هغه تر پښو لاندې کوي. دا خبره هم باید یاده کړو چې د هېڅ چا له ژبې سره نه تعصب لرو، نه دونه کوچني یو، نه دونه واړه فکرونه لرو. نو مرغانو ته چې خدای پاک دا حق ورکړی، چرګانو ته چې دا حق ورکړی، چرګه چې خپل چرګوړي راغواړي په خپله ژبه یې راغواړي، یا ته د انسان په ژبه یې نه راغواړي، د بل حیوان په ژبه یې نه راغواړي. نو لږ تر لږه هغه چرګانو حق خو باید دې قوم ته ورکړی شي چې چرګ چې خپل حق محفوظ کړی د زرګونو کلونو ناخوالو سره سره د ګیدړ، د میلمه، د خان او د دونه تهدیدونو سره سره د کوروالا، د میلمه، د ټولو بیا هم هغوی خپله ژبه ساتي. مګر موږ پښتانه یو څو ضعیف النفسه بیا دا تلقین کوو چې حالات ښه نه دي، حالات ترنګلي دي، بیا به ګورو چې کله حالات ښه شي نو چې هغه ښه و هغه وخت کې تاسې کومه توره کړې وه چې بیا حالات ته منتظر یو. هغه مقابل طرف ولې حالات ته نه منتظر کېږي؟ دا حالات یوازې په موږ دي که په نور هم دي؟ بل دا حالاتو پورې ساړ لري چې سړی په خپله ژبه خبرې کوي، دا به جګړه کنټرول کړي یا کوي نه کړي، جګړه به بنده شي، فقر به ختم شي. نو ژبه یې مواجه کړې، د ژبې خدمت یې مواجه کړې، له نورو شیانو سره یې تړي، 20 نور مرضونه ورسره غوټه کړي چې نه والا تاسې صبر وکړئ چې کله افغانستان کې امن راشي بیا به دا خبرې کوو. دغه نور خلک چې په دې ژبه باندې یرغل کوي دوی امن ته منتظر شوي، بل د امن پورې ساړ لري چې یو ژبه موږ به بیخي د ژبې نه توبه وباسو که تاسې امن راولئ. خو داسې نه چې هم ژبه له منځه لاړه شي، هم کلتور له منځه لاړ شي. دا خو چې دا جګړه نه ختمېږي. یو علت په علتونو کې دا ده چې تفاهم نشته ده. که تاسې د خپل ژبې مخالف سره په خپل ژبه خبرې وکړئ کېدای شي ډېر ښه تفاهم رامنځته شي. نو ژبه چې ده د پوهاوي راپوهاوي وسیله ده، باید محوه نه شي. او که موږ یې محوه کوو معنا پوهاوی راپوهاوی ختمو، تفاهم له منځه وړو او جګړې ته لاره هوارو. بیا هم زه د هغو افغانانو په استازۍ باندې چې په نره باندې په تېرو 15 کلونو کې مې دې لپاره مبارزه کړې ده او د هیڅ ډول مخالف پیغام یې نه درلودلی. او ما په شان په زرګونو نور افغانان دي چې دې لارې ته کار ویلی او کار کوي. او د هغوی په استازۍ وایم چې موږ تاسې په خپله لاره جاري ساتو، د هغوی نه مننه کوو او د هغوی په استازۍ وایو چې اوس مزل ډېر کم پاتې، یو څه محافظه کار دي، یو څه مخالفینو سره هم خط معلوم دی، ځان ساتو، غوړمالانو، رسچارو، خړغوږو، مړغوږو، دغه چې دغه پرده باید ختمه کړو، دغه باید ورغستلی له منځه وتلی. دی چې دې ژبې پلویان نه دي، خدمتګاران نه دي، دې ته چا یې دې صلاحیت ورکړی چې دې ژبې په استازۍ باندې بیا مخالفینو سره کېني چې نه خیر د موږ دې ژبې نه تېر یو، نو تاسې هم مسعود خوشحاله سئ. نه وروره ته خو پخوا نه تېر وې، ته خو دې ژبې وارث نه یې. د دې ژبې وارث خو د قوم وارث خو هغه څوک دی چې پرې دردېږي، د دې ملت وارث خو هغه څوک دی چې پرې دردېږي. یو څوک وطن فروش، وطن پلور هغه راشي نو هغه وایي چې نه دې وطن نه خو زه تېر یم، زه خیر چې مخالفین هغه نه شي، خفه نه شي. نه وروره ته خو تېر غیر لغه نه، ته خو غیر لغه نه موږ په مخالفینو کې حساب کړی. نو په دې خاطر چې دغه عملي واقعیتونه دي د ټولنې، دا باید درک کړو چې زموږ د ژبې مخالفین چې دي هغه دومره په قوت کې نه دي لکه خپله د پښتو ژبې پښتانه مخالفین چې دي. دا یو مضر میکروب دی چې دننه په وجود کې دی، لکه کرونا غوندې حس کېږي نه، ښکاره کېږي نه، مګر د ژبې تنفس له منځه وړي او د ژبو سږو ته لاره پیدا کوي او بالاخره دا ژبه خپېټه کوي. نو موږ باید د دې لپاره واکسین پیدا کړو او دواپاشي وکړو. دغه خلک چې دې ژبې په نامه مطرح دي، په نظام، په حکومت، په رعایت، په ولس، په مخالفت کې او بیا د دې ژبې مخالفت کوي، نو دا چې دي دا د دې ژبې استازولي نشي کولی. موږ غواړو چې دا ژبه پرمختګ وکړي. نور د ژبې د پرمختګ لپاره ډېر علمي دلایل شته چې نه غواړو اوس په هغه باندې ټول دلته بحث وکړو. دغه دپاره اقتصادي بیس پیدا کول، دغه دپاره مذهبي قوت پیدا کول، دغه دپاره سیاسي قوت ملاتړ پیدا کول، دفتري کېدل، علمي کېدل، بازاري کېدل، د تجارت ژبه ګرځېدل. دا د ژبې د پرمختګ لپاره ډېر زیات نور دلایل شته چې هغه ته باید موږ ګام په ګام ځان ورسوو. اوس هم ځینې ګامونه اخیستل شوي، کار روان دی. نو خو دې په مقابل کې چې کوم ویروس دی هغه باید ورو درملنه وشي، دواپاشي وشي، چې محیط پاک شي، چې لاره هواره شي. هېڅ چا بیا هم یادونه کوو چې د خدای په فضل نه دونه کوچني یو، نه دونه مصاف خراب دي چې د چا له ژبې
سره تعصب وکړو. د افغانستان ډېره وړه ژبه چې ده د افغانستان فرهنګي میراث دی، هغه کې زرګونه متلونه دي، هغه کې ټوکې دي، هغه کې تاریخي پیښې دي. هره ژبه چې له منځه ځي موږ د خپل فرهنګ یوه بډایه برخه له لاسه ورکوو. ژبه چې ده هغه د یو شخص مال نه دی چې سوداګري پرې وکړي، هغه د ټول بشریت مال دی. په پښتو کې، په دري کې، په نورو ژبو کې د پیړیو په اوږدو کې په زرګونو معنوي پانګه د دې ملت راټوله شوې ده. په هره ژبه کې، په پشهي کې زمونږ په نورستانۍ کې دا داسې دي لکه د یو باغ بېلابېل ګلان. نو باغ خو موږ دې ته وایو چې بېلابېل ګلان پکې رنګارنګه خوند په دې کې چې ګلانو ډولونه پکې زیات دي، تنوع زیاته وي. داسې نه چې باغ ته لاړ شو یوازې یو ګلي نو هغه باغ نشو، هغه د یو ګل استازولي کولی شي. نو بیا خدای پاک د ژبو په خلقت کې داسې یو رمز اچولی چې ډېرې ژبې دي چې په هغه کې مثال په ادبي برخه کې یو پانګه بیا هغه ډېره موسیقي نه لري. یو بله ژبه چې ده هغه د رزم او د بزم ژبه وي، هغه کې بیا موسیقیت ډېر زیات وي، هغه کې احساس افاده ډېره په اسانۍ سره کېدلی شي، هغه کې په یوه کلمه کې پراخ مفهوم افاده کېدلی شي، په ځینې ژبو کې بیا په دوو کلمو کې هماغه مفهوم افاده کېدلی شي. ځینې ژبې چې دي د غږونو له مخې ډېرې بډایې دي. پښتو ژبه چې ده نږدې 52 بېلابېل غږونه لري. دنیا هر ژبې والا چې پښتو ژبه زده کړي، پښتو د ژبو کلي ده. سره دې چې زده کړه د نورو ژبو په تناسب باندې یو څه سخته ده، خو که دا ژبه چا زده کړه د نورو ژبو زده کول بیا ورته ډېر اسانه دي. نو دا د ژبو کلي ده. د دنیا په هر ژبو کې خپله د پښتو لمن دومره پراخه ده چې ټوله دري په پښتو کې شته. دري 28 غږونه چې دي یا 22 غږونه هغه ټول په پښتو کې شته. د عربي 28 غږونه چې دي هغه ټول په پښتو کې شته. د انګریزي 26 غږونه چې دي هغه ټول په پښتو کې شته. د روسي کوم غږونه چې دي ټول په پښتو کې شته. د اردو ژبې کوم غږونه چې دي هغه ټول په پښتو کې شته. د لاتین ژبې کوم غږونه چې دي، د چینایي ژبې غږونه چې دي دا ټول په پښتو کې شته. نو ځکه چې هر پښتون بله ژبه ډېره په اسانۍ سره زده کولی شي او په همدې خاطر باندې د پښتنو سره د کومې ژبې تعصب خبره اصلا مطرح نه ده. واقعي پښتنو سره مشکل په همدې کې ده چې پښتانه یو زیات شمېر چې مخکې مې یادونه وکړه خړغوږي، مړغوږي او د چوبخولي دا خپله د پښتو مخالف دي. په نورو ژبو ویاړ کوي. دغه مرضونه، دغه غرضونه چې دي دا باید په تدریج سره له منځه یوسو. اساسي حل لاره په دغه ځای کې ده. کله چې دا خنډونه ختم کړه بیا نورو سره موږ حساب و کتاب کولی شو. نورو ژبو ته هم پرېمانه کار کړی تر اوسه پورې چې په دري ژبه کې پښتنو کوم کتابونه لیکلي تر 8000 عنوانو نه زیاته وړي. په اردو کې هم دغسې چې لیکلي دي، په عربي کې لیکلي دي، په انګریزۍ کې لیکلي، په روسۍ کې لیکلي، په نورو ژبو کې لیکلي. د دې نمایندګي کې چې پښتانه لیکوال د کومې ژبې سره تعصب نه لري، خو موږ بیا له نورو څخه هم ورته هیله کوو که څوک موږ ته د ورورۍ په معیار باندې، د ورورۍ په کاڼي باندې موږ سره وروري تلي، نو هغه خو بیا دا ده چې موږ هم هیله لرو چې زموږ ژبې ته دغونه کار وکړي. بیا هم که چا کې دې وس او توان نه وي، دا جبري خبره نه ده چې موږ چا باندې دا جغ کېدو چې وروره حتما به دا کار کوي، مګر دا حق هم ورته نه ورکوو چې زموږ په کار کې مداخله وکړي چې نه نو ته په هغه صورت کې متعصب نه یې چې خپله ژبه پرېږدي، او زه بیا په هغه صورت کې متعصب نه یم چې هم خپله ژبه وایم هم تام ژبې ته نه پرېږدم. نو دا ډېر زیات تفاوت ده. یو سړی د خپلې ژبې پوره بشپړ حق ورته ورکړل شوی دی، بشپړ حق ورکړل شوی. هغه بیا هم بل ته وایي چې نه ته به هغه صورت کې متعصب نه یې چې ته زما په ژبه خبرې وکړې خپله ژبه پرېږدي، او موږ ورته وایو چې نه وروره ته به په خپله ژبه خبرې کوې، زه به په خپله خبرې کوم، ته خپله مکالمه مکاتبه مراوده کوه، زه به په خپله ژبه کوم. بیا که مې وس و ستا ژبې ته هم کار کوم، که ستا وس و زما ژبې ته یې وکړه، که نه یې وس نه یې کور دې ودان مګر تخریب مه کوه. نو اوس موږ په یو اساسي جبهه کې د 130 کلو کې جنګیږو، او دا جبهه چې ده لکه د شنه اسمان چې در باندې کاڼي راورېږي او مدعي الهي دې معلوم نه دی، لارې خوا نه ځپل کېږو. هغه څوک چې په دې لاره کې مبارزه کړې هغوی ته دا درد او رنځ ښکاره کېږي چې د هغو ضعیف النفس او سپېروخلو او بې ضمیره اشخاصو لخوا هم ته په تعصب باندې تورن کېږي چې تا خپله ژبې ته نه پرېږدي. خپله خو یې پرېښې، خپله یې پرېښې، اولادونه یې پرېښې، کورنۍ یې پرېښې ده. اوس تا پسې هم شلی دي چې نه ته هم ما غوندې شه، نو بیا به ته تعصب نه خلاص یې. موږ وایو چې دا د بې غیرتۍ یو اساسي ډول دی. دی ورته دې ته بې غیرتي نه وایي، دې ته دی
ملت پالنه وایي. ملت معنا چې ژبه پرېږدي، خو ژبه دې پرېښوله ملت هم پرېږدي، دین هم پرېږدي، هر څه پرېږدي. چرګ نه خو شرم وکړئ چې چرګ نه چې خپل چرګوړي راغواړي، مرغان نه خو وشرمېږئ، قزلاخ، بلبلې، طوطیان دا چې دي دا وګوره دا په خپله ژبه باندې غږېږي. تاسې د غنم کمزوري یاستئ. خیر دا خبرې مې په دې خاطر ته وکړې چې نن دغې ژبې د محرومیت ورځ ده او دا باید موږ دنیا ته افهام و تفهیم کوو چې موږ چا سره کینه نه لرو او بیا که تعصب په نامه باندې تورن کېږي. داسې خلک مې لیدلي چې ټکی پښتو یې نه ده زده او نه یې وایي، هغه ته هم نیشنلست وایي، فاشست وایي. نو او هغه خلک چې لا وایي او وایي ته خو یې وایي او بل دا سړی چا ته ورکړه څه د بل چا په ژبه کې خبرې وکړه. یو عرب ته موږ متعصب ویلي، یو هندو ته موږ متعصب ویلي، یو روسي ته موږ متعصب ویلي، یو چینی ته موږ متعصب ویلي، یو جرمني ته موږ متعصب ویلي. نو بیا پښتون ولې د قاعدې نه مستثنا شي چې نه پښتون که په خپله ژبه خبرې وکړه اولادونو سره په خپله ژبه افهام و تفهیم وکړو نو دا بیا ډېر غټ متعصب دی. نو راځي ورونو داسې ده چې شپ نه کېږي، شفتالو ته راووځو. دوه جبهې دي، یو د دې ژبې د اصلي مخالفینو چې هغه دې قوم نه دي او کله مخالفت کوي نو هغه سره به سړی منطقي مبارزه کوي. بیا که هغه موږ ته یوازې شي نو که موږ ته ضرر پېښولی شو موږ خو هم بیا بې لاسو بې پښو بې ژبې بې قلمه نه یو، ضرر به په ضرر دفع کوو، ګټه به په ګټه تبادله کوو. نو بشري ټولنه ده، ژوند به پکې کوو. خو هېڅ معقول انسان چې په نړۍ کې شته هغه داسې اساسي باس ته ځان نه داخلوي. دا ټول هغه لا منطقه خلک دي چې نه منطق لري، نه دلیل لري، نه کوم مواجه خبره لري. نو بس په دې خاطر باندې چې تا په دې خپله ژبه دا و چې زه دا ویډیو خپروم په دې باندې به دې څومره په رسنیو کې هغه وکړئ، احتجاج وکړئ، نیوکې به وکړئ چې وګوره که نه تاسو وګوره په خپله ژبه باندې خبرې وکړئ. او دی بیا متعصب نه دی چې ما له خپلې ژبې نه منع کوي. هو که چېرته ما دی منع کړی وی د اولادونه مې د تعلیم او تربیې نه چې په خپله ژبه تعلیم مه کوئ بیا هغه واقع دی ګیله حق وه. اوس خو سل په سلو کې یو نیشنلست، فاشست، متعصب، کینهګر، بغض لرونکی هغه په یو پاک سپېڅلي مبارز او چې په ټول عمر کې چاته ترخه خبره نه کړې هغې باندې نیشنلست او فاشست تور پورې کوي. بیا که دا خپله ژبه نیشنلزمي، د خپل قوم پالنه دا فاشیزمي، نو دا فاشیزم او نیشنلزم دې موږ ته مبارکي. موږ په دې باندې افتخار کوو. پیغمبرانو په خپله ژبه باندې دا ولسونه اصلاح کړي، امت یې اصلاح کړی او بالاخره د لوی الله کلام چې دا دغه لارښوونې بشر ته رسولي دي. هېڅ چېرته تاسې یو له 200 پیغمبرانو کې داسې څوک نه دي لیدلي چې پیغمبر دی د یوې ژبې ویونکی او امت دی د بلې ژبې. نو دې کې غټ حکمت پروت ده. موږ باید د خدای پاک له دغه حکمت نه، له دغه نعمت نه پوره استفاده وکړو. هر څوک چې دغه نعمت په وړاندې ودرېږي هغه د خدای د خلقت په وړاندې ولاړ دی. نو چې څوک د خدای د خلقت په مقابل کې ودرېږي بیا موږ هغه نه ولې ګیله وکړو چې نه معیار به تا سره وي چې صاحب ته څه نظر لرې چې زه په کوم شکل باندې لاړ شم. نه، دا په زغرده ځوانانو ته وایو چې قلم راواخلئ، په توره باندې هم دا کار نه کېږي. تورې خلک معلوم دي، دا فرهنګي مبارزه غواړي. ژبه باید علمي کړو، ژبه باید د تجارت ژبه کړو، د صنعت ژبه یې کړو، د میډیا ژبه یې کړو، د دفتر ژبه یې کړو، د مذهب ژبه یې کړو، د دین ژبه یې کړو او د ګټې وټې ژبه یې کړو. یوازې په احساساتو باندې نه کېږي. دغه ټول شیان سره راټول کړو نو بالاخره دې ژبې هغه حقوق یاده کولی شو. نیکه مرغه چې پښتو کې د 250 ته نږدې اوازونه دي، د هر مفهوم د افادې قوت پکې پروت دی. آهنګینه ژبه ده، د سندرو ژبه ده، د زغرو ژبه ده، د قومندي ژبه ده، د امر ژبه ده، د نهي ژبه ده، د موسیقۍ ژبه ده، د سرود ژبه ده، د خوښۍ ژبه ده. نو ډېرې زیاتې مذاهب پکې دي، خو افسوس د دې ژبې د ویندویانو یا ویونکو چې هغوی له دې ژبې سره ډېره جفا کړې ده او که جفا یې نه وای کړې دغه محرومیت چې نن موږ د جوزا په 9مه نیټه باندې افاده کوو دا محرومیت به نه و. هغه ژبې چې حاکمې دي په دفتر او دیوان او سیاست او هغوی خپله ورځ داسې مشخصه ورځ نه لري ځکه ټولې ورځې یې مغې دي. نو خدای داسې ورځ راولي چې ټول کال 12 میاشتې هر سړي ته دې مجال چې په خپله ژبه خبرې وکړي، مراوده وکړي، مکالمه وکړي، مکاتبه وکړي. نور هم ډېرې خبرې دي، نور ډېر وخت نه نیسم. ټول ته بیا هم درناوی، سلامونه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.